بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات یقینا نشته ده په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکه کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپه والنهار او د ورځ کې والفلک او پکشتو کې التي هغه تجری چې چلیږي فی البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د پیدې د خلکو وما انزل الله او په حاسس کې چې راورولی دی الله تعالی من السماء د بره طرفنا بماین سوبو فاحیا نو تازه کړی دا به پای سرا الارض زمکا بعد موتها رست د اوچوالی دا غینا وبث او خواره کړی دی فیها پاغه کې من کل دابتین هر قسم زنده سر وتصرف الرياح او په ګرځولو د هواګانو والسحاب المسخر او د وریځو چې تابع کړی شوي بین السماء په میانځ د اسمان والارض او د ځمکه کې په حکم د الله تعالی لآیات لقوم یعقلون خامخا دلیلونه توحید دی د پاره د هغه قوم چې عقل نه کار اخلي ومن الناس او بعضې د خلکونه من هغه څوک دی یتخذو چې ګڼي من دون الله سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان یحبونهم مینکي د هغې سره که حب الله پشان د مینې د الله تعالی والذین آمنوا او ایمان والا اشد خکلک دی حبا لله په مینه د الله تعالی کې ولو ير الذین او که پوهیده هغه څوک ظلمو چې شرک کړی دی اذ یرون العذاب کله چې ویني دوی عذاب لره په دې خبره ان القوة لله جميعا چې یقینا ټول طاقت د یو الله تعالی دی وان الله او دا چې یقینا الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب والده اذ تبرأ الذین کله چې جدایي بو کې ها خلق اتبعو چې تابعداري کړی شوې ده من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې د دوی تابعداري کړې وه ورأوا العذاب او دوی به ویني عذاب لره وتقطعت او پرې بشي یعنی ختم بشي بهم الاسباب د دوی تعلقات د یو بل سره وقال الذين او بوای تابعداران یا وقال الذين اتبعوا او بوای تابعداران د دوی لو ان لنا کرتن ارمان دے چې موږ لرا دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منه نو جدایي به وکړو موږ د دوی نه کما تبرأوا منا لکه چې دوی جدایي وکړه زموږ نه کذالک دغسې یریهم الله ښایي به دوی ته الله تعالی اعمالهم عملونه د دوی حسرات د پاره د افسوسونو علیهم په دوی باندې وما هم بخارجین من النار او نه به دوی وتون کې د اور نه